न्यूजीलैंड पाकिस्तान ته د ټرایانګولر سیریز په لومړني میچ کې یو ډیر غټ شکست ورکو. د پاکستان بیټینګ، د پاکستان بالینګ کمپلیټلی فلاپ، کمپلیټلی ناکام. په اخرانو 15 اورونو کې د نیوزیلند ټیم د پاکستان په مین بالرانو باندې 80 رنزونه جوړ کړل. بیټینګ کې میډل اډر فلاپ، ټاپ بابر اعظم یو ځل بیا ناکامه. د خرف خردمان لګ ډیر سکور وکړو، لګه پردې په واچو. لدینه علاوه میډل اډر هم ناکامه شوی دی، ټاپ اډر هم ناکامه. بالینګ کې هم چې کم زموږ بالرانو مین چې کم بالران دي د پاکستان کم چې په دنیا کې یادېږي غي هم ناکامه. بخپل هوم کنډیشن باندې، په خپل نوی ګراوند باندې، لاهور ګراوند باندې مکمل تفصیل سره په سکور کارت باندې خبره کوو. فخر زمان په بیټینګ باندې سپیشلی خبره کوو. منه بیټینګ نیوزیلند کړو، تاسو له سکور کارت په سکرین باندې ښکاري. بیټینګ منه نیوزیلند کړو، 330 رنزونه نیوزیلند په 500 اورونو کې جوړ کړو او شپږ کلاډیان صرف د نیوزیلند اوټو. ویلیام په 4 رنزونه ور شو چې شاهین افریدي رضوان ته کېچ وشتو. په ډومبنی ور کې شاهین افریدي وکټ ایشتلی و. ریچن راویندرا 19 بال 25 دا یو زبردست آلراونډر نیوزیلند له ملو شوی دی او په دې میچ کې انجرډ شوی هم د کین ویلیامسن 89 بال 58 رنزونه جوړ کړي دي. خو بیټینګ کړی. ډیریل میچر 84 بال 81 رنزونه زبردست بیټینګ د کړی دی. ټام لاتم 3 بال 0 دا مطلب خو بیټسمن دی خو په 0 شوی دی. ګلین فلیپ زبردست بیټینګ کړی 74 بال 106 رنزونه. مایکل بریسول 23 بال 31 رنزونه. سانډنر 8 بال 5 بال 8 رنزونه جوړ کړي دي. 17 پکې ایکسترا شوی د پاکستان تر طرف. د پاکستان بالینګ باندې کچره موږ نظر واچو نو پاکستان سره شاهین افریدي 10 اور کې 88 رنزونه. نو منیش پګ ور شاهین افریدي خکړو خو اخر نو سلور ورونو کې ډیر زیات سکور ورکو. 3 وکټ یې دي. نسیم شاه 10 اور 70 وکټ یوم نه. ابرار احمد 10 اور 41 2 وکټ. حارث رؤف تقریبا 9 ورونه کړي 23 رنز ور کړي یو وکټ ایشتلی. دا خوشدل شاه 9 اور 66. آغا سلمان 4.4 ور کې 31 اور وکټ یو هم نه ایشتلی. په جواب کې ورپسې د پاکستان بیټینګ وګورئ نو پاکستان سره فخر زمان واحد 84 رنزونه کړي دي. 50 نه زیات سکور صرف فخر زمان کړي، نور ټول چې کم دي انډر 50 رنزونو کې اوټ شوی دي. بابر اعظم 23 بال 10 رنزونه او فخر زمان 69 بالونو باندې 84 رنزونه جوړ کړي چې سلور چکی او 9 چوکي د پایننګز کې شامل دي. بابر اعظم فلاپ بیټینګ. کامران غلام 32 بال 18 رنزونه. محمد رضوان 11 بال 3. آغا سلمان 51 بال 40 رنزونه. طیب طاهر 29 بال 30 رنزونه. خوشدل شاه 18 بال 15. شاهین افریدی 16 بال 10. اخر کې ابرار او نسیم شاه بیټینګ کړی دی. نسیم شاه 23 بال 13 رنزونه جوړ کړي دي. ابرار احمد 15 بال 23 رنزونه جوړ کړي دي. د نیوزیلند له طرفه بالینګ میډ هنری 10 اور 53 3 وکټي زبردست بالینګ. ویلیام اورورک 6 اور 46 چې د باندې فخر زمان اٹیک هم کولو. په د باندې فخر زمان چکی چوکي هم واخلي. مایکل بریسول 10 اور 41 2 وکټي. بن سیئرز 6 اور 39 وکټ یوم نه. میچل سانټنر 10 اور 41 3 وکټ. کلین فلیپس 3 اور 18 یو وکټ او ریچن راویندرا 3 اور 14 وکټ یوم نه. چې ریچن راویندرا پکې انجرډ شوی هم دی. نو په دې میچ کې نیوزیلند په 78 رنزونو باندې پاکستان ته یو ډیر غټ شکست ورکو. دا ټرایانګولر سیریز لومړنی میچ د پاکستان یو میچ ساوث افریقا سره پاتې دی. اوس په بیا هم هغه پاکستان چې کم کرکټ فینز یې بل دعوا کوي چې نیوزیلند او ساوث افریقا کې هم مطلب ساوث افریقا له نیوزیلند هم شکست ورکوس. په ساوث افریقا لمونږ به دا دوه نیوزیلند لکو چې نیوزیلند د ساوث افریقا نه میچ وګټي او بیا پاکستان هم د ساوث افریقا نه وګټي. نو فائنل به نیوزیلند او د پاکستان راشي. نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه. السلام.